د انډیا نه راغلي جینۍ انجو د خاوند انټرویو مخې ته راغله. هغه څه انکشاف کړي دي، هغه کومې خبرې مخې ته راوړي دي، هغه در سره په دې ویډیو کې ږدم. ډېرو ملګرو میسیجونه کول چې نوید بهی وجه څه ده چې کومه جینۍ راغلې ده انجو نوم یې د انډیا نه اپردیر ته، نو په هغې باندې تا ویډیو ونه کړه. نو ټولو ته ډېر زیات مبارک چې څومره چې هم زما دا اواز رسي، څومره هم پښتانه ما ګوري، نو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې کومه جینۍ د انډیا نه راغلې ده انجو نوم یې، اوس خو الحمدلله ثم الحمدلله هغې اسلام قبول کو، د اپردیر سره تعلق لرونکي نصر الله بهی سره هغې نکاح هم وشوه، د هغې اوس نوم فاطمه دی. نو دا زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ مقام دی. خو دلته ما یو بل ډېر زیات اهمترین پوینټ نوټ کړو ملګرو، خو زما دا چې کوم پیغام دی نو دا نصر الله بهی ته ورسو چې مخکې نوم یې انجو اوس یې فاطمه نوم دی. نو هغې اسلام قبول کو، هغې تا سره نکاح وکړه، کوټ میرج یې وکړو. نو زه تا ته عاجزانه ریکویسټ کوم چې دې ته د اسلام چې کوم احکامات دي، بیا خصوصا د پردې چې کوم احکامات دي، نو هغه ورته لازمي وښایه. چیرې مونږ په کومه طریقه زمونږ د اپردیر چې کومې ښځې دي یا کومې جینکۍ دي، نو الحمدلله ثم الحمدلله د پښتنو جینکو نوم الحمدلله خلک ډېر زیات په عزت باندې اخلي. ولې په عزت باندې اخلي؟ چې د هغوی کوم کردار دی او هغوی کوم ژوند تیری، نو هغه د ټولو جینکو دپاره یو مثال وي. چیرې څومره په حیا او په پرده کې ژوند تیری، او ورته ووایي چیرې ته به د حیا او د پردې ژوند تیری. ځکه چې کله هغوی کوټ میرج کوو او کوټ ته تله، نو ما وکتل چې ماشاءالله هغې برقه په سر کړې وه، نو ډېر زیات خوشحاله شوم. ځکه چې دلته که د یو پاکستان نه یوه جینۍ لاړه شي چې هغه مسلمانه وي، هغې ته د اسلام او د دین پته هم وي، هغې ته د پردې هم پته وي چې مسلمانان په پرده باندې څومره خوشحالېږي چې یاره کومه یو جینۍ پرده کوي. خو چې کله سیمه حیدر انډیا ته لاړه، نو هغوی داسې کارنامې شروع کړې چیرې په ټوله دنیا باندې د اسلام او د دین نوم په شرمونو باندې وشرمو. خو بیا هم الحمدلله ثم الحمدلله چې هغه چې کوم کردار و، نو الله جل شانه دا یو ترتیب برابر کو چې د هغه طرف نه هم یوه جینۍ دلته راواړوله. خو ټولې دنیا ته به انشاءالله العزیز نصر الله بهی ته یو داسې پیغام ورکې چې یاره اسلام یو امن پسند دین دی، اسلام یې په پرده باندې یو ډېر زیات غټ احترام ورکوي، هر چا له عزت ورکوي. بل طرف ته ملګرو چې د خاوند کومه انټرویو راغلې ده، نو هغه دا خبره کوي چې یاره دې زما نه تپوس نه دی کړی، او د هغه د خیالاتو دا اظهار دی چې یاره زه به کوشش کوم چې زه په دې پسې پاکستان ته لاړ شم. د دې دوه بچي هم نصر الله د خولې مطابق دا خبره ده چیرې دې په رضا باندې اسلام قبول کو. خو دلته د هغې خاوند مطابق دا خبره ده چې یاره دې زما نه تپوس نه دی کړی، صحابیانو دې تپوس کوو چیرې تا ته پته وه چې دا پاکستان ته ځي، نو هغه دا خبره وکړه چیرې ما ته هېڅ معلومات نه و، صرف اور صرف د پاسپورټ حوالې سره راته معلومات و چیرې دې پاسپورټ جوړ کړی دی، خو ما ته دا معلومات نه و چیرې دا پاکستان ته ځي. بیا دا خبره وکړه چیرې کومه خینې مې ده زما، نو هغې سره حتمه چې کومه ده نو دا ورسره رابطه کوي. نو اوس والله اعلم چې څه به کېږي، ځکه چې هغه جینۍ دا خبره کوي چیرې زه به واپس ځم. دلته نصر الله بهی هم دا خبره کوي چیرې موږ کاغذونه جوړو بیا به موږ ښه په طریقه ځو راځو. نو د نصر الله بهی هلته تله دا هم د خطرې نه کم نه دي، ځکه چې د هغې کس ښځه ده، خامخا به پرې هغوی اکشن اخلي انډیا والا. خو تاسو ته معلومات دي ملګرو چې سیمه حیدر هغې هغه خپل کردار هم هلته انډیا والا ته ښکاره کو چې زه د مسلمانۍ نه او زه د اسلام نه نفرت کوم، او ځان یې مکمل د انډیا په طور طریقه باندې راواړو. د هغې باوجود هم د سیمه حیدر سره څه وشو، دا هم انکشاف دی چې ډېر زر تر زره به سیمه حیدر پاکستان ته راشي. که سیمه حیدر نه راځي نو د هغې بچي به پاکستان ته راځي. د هغوی خو دغه کردار دی چې د مسلمانانو نه ډېر زیات نفرت کوي. نو نصر الله بهی له موږ دغه یو مشوره ورکوو چې کوشش وکړه چې یاره ته انډیا ته لاړ نه شي، هسې نه خدای مکه ستا ژوند ته څه خطره پیښه نه شي. دغه و ملګرو څو اهمترین اپډیټ چې تاسو سره مې شریک کړل. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.